دا زنانه لګي ته خدای مال مرګ راولي دا خیر دا شر څنګه زر غواړي دومره ځان له خیر دعا نه کوي دا کار مکه انسان وي دی الله وي دی ډیر تلوار کوون کې دی کدا دې چې سغواړي او زه دغه وکم نو بیا بچي به اله ورانیو کې خدای دې ملا ماته کا خدای دې چې پچقي دډي مرګ ملکا دا سمره دا وکال الانسان عجول الله وي ډیر تلوار دسی تلوار مکوي خیرو کې تلوار مکوي تکړه شي زنانو په نیکو کې تلوار وک نیکو دعاګانو کې تلوار وکي خیره چاته مکوي اگر که غصه درشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ډیر چاو قارو ډیر بغوسه شو نو سبوي مالهو ترب جبینه مالهو ترب جبینه دل سشوی دی خدای دی د تندې په خورو کې ککړ کی دل سشوی دی خدای دی د تندې په خورو کې ککړ کی نبی علیہ السلام با انتهایی د غصی کلمه دا نو پدې کې علما وی عجیب حکمت یو معنا خدا د چې تندې دی په خورو کې ککړ خدای دی ورکل کا خدای دی خوار کا خودویم طرف ته پدې کې یو دعام دا مالهو ترب جبینه دل سشوی دی خدای دی د تندې په خورو کې ککړ کی یعنی الله دی ورله د ډیرو سجدو توفیق ورکی چې په مخ الله ته سجدي لګي په مخ الله ته سجدي لګي نو ګوره دا چې نبی علیہ السلام ډیر غصه شو چاته لکه ډیر بچا خپکو غصه بشو نو د غصی کلمه به یو مالهو ترب جبینه اوس چې مونږ غصه شو څنګه الفاظ وای الله اکبر نیکه ولا په قبر کې یادې نیکه په دغه سود نه کیږي چې د بی عزت یو کنه غپلار او نیکه ولا یادې او نبی علیہ السلام سره وکس مخامخ ناس چې نبی علیہ السلام به تنگ شو کنه د به وقار او نبی علیہ السلام ورته مالهو ترب جبینه هغه لس شوی دی خدای دې داغه تندې په خورو کې ککړ کی دسی به ورتم نه وي چې خدای دې ستا تندې په خورو کې ککړ نو ګورا تنکړې به مخامخ کسو او جمله به غایب کستې سه خدای دې داغه تندې په خورو کې ککړ کې دا د علماء لم الله یو شان ور کړي مخامخ چاته سنوي بس کو ډیر تنگ شي خو مخامخ چاته سنوي عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه بیمار وکنا د خلق بوله تپوس لراته جو ډیر ستړی کوي او کس ولراغه کې ناس وسره حدیث کې د دینه من راغلی بیمار ته وګدي قیسې نه کوي ښا یو خود کور زنانه او پرده کړي اغي په تکلیف کې او د ناس نه د قیسې کوي